نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله مولانا العظيم درود شريف واحد اللهم صل على حبيبك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله سيدنا اللهم صل على زمان عزت مند مشران او گران ورونو دوستان د مور پلان د حق په سلسله کې د تمام بیان شروع کړو هغه ډېر لوی خو بیا مې بس کړې به د مور پلان نه پس د استاد درجه ده نو د استاد او د عالم بیان مې ته شروع کړ تیره جمعه کې مې یو واقعه بیان کړی و د یو لوی بزرگ سری سختی صاحب او د یو لوی عالم حضرت امام احمد ابن حنبل چې دا هغه په لږ ادب او احترام خدای هغه جنت ته بوتلی ما ته وی د امام احمد صاحب باقي بیان ورته بلې جمعه کې وکړم انشاءالله ته به د عالم او د استاد عزت او احترام کې په دې حیثیت چې ما ته د خدای او د رسول دین نه نسای ما ته صحیح عقیده او عمل او اخلاق بیانوي زما خیر خواره کاغه غلطی کاغه گناهګاری انسان دی اخر ناغه بخره لونه دوزخ کې ځوړندای ځکه د عالم سزا د عام خلقونه سخته ده او تامه په خدای جنت لبوسی بعض مثالونه دا پښتانه وای خو ګره مطلب یې صحیح زمون خلق په خپکی وی دا مولیان د خدای غوایان دي منګه امیان په سواره جنت لزونه نو بظاهر خو جوړې دا کړو خو مطلب یې صحیح دی چې تا د عالم خبره ومنله طالب په خدای جنت درکې او چې هغه غلطي جاهلی ناپوهه قصدن غلطي کوي ناغه بخدای دوزخ کې ځوړند آیان لري د عالم سره چې څنګه عبادت او چتینو ګناه خطرناک ده لکه بیت الله شریف او مکه مکرمه کې عبادت په 100 درجه اوچتي خو الته ګناه خطرناک ده الته خدای اراده د ګناه لیکي قرآن شریف کې ده ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب عليم چې څوک دلته د ګناه اراده وکړي نو مې ذلیکم دی وطن کې د ګناه اراده نه لیکل کېږي او په مکه مکرمه کې د اراده د ګناه چې او زه پاک او مبارک نو عمل خطرناک او ثواب زیاتی لکه جماعت کې نیکی ډیره خنه او بدی پکې ډیره خطرناک که سړی جماعت کې سیګریټ وسکي نو دا بازار په نسبت خطرناک دی جماعت کې نسوار تو کی جماعت کې امتیازیو کې خدای مکا نو که بازار کې دیو کړو خو ګناه نشته پکې او جماعت کې خطرناک دغه شانته د عالم عزت کې اگر څنګه چې او دا حقیقت هم ده چې د علماء د برکت دا دین محفوظ دی دا د فقیرانو د خانانو د لیډرانو د اربابانو د چودریانو د حکومتونو د وجه نه ده
هغه خو دین نه خبر نه دی قرآن خدا علماء مونږ ته بیانوي عقیده راته بیانوي اعمال راته بیانوي حلال و حرام بیانوي نو د خدای د رسیدو یو لار ده نو ته به عزت او احترام کې یو سوال دی ما نه خلک تپوسونه هم کوي اوس هم رانه چا کړو چې هر ډېرې فرقې دي او مختلف ملایان دي یو څه وایي بل څه وایي نه مونږ چا پسې روان شو نو ما ورته د اختلاف خو په هر شي کې دی د قصابانو نه چې غوښه دی نو د ټولو قصابانو غوښه یو شان دي او ټول ډشتوني او چې کپڑا له بازار ده نو ټول دکانداران یو نرخ وایي که نه فرق پکې او کپڑو کې فرق وي هر شي کې اختلاف وي نو ته به دغه وخت کې څه کوې غوښه غشتل به پرېږدې یا به کپڑا غشتل پرېږدې که نه د خپل عقل نه به کار دی غوښه به د هغه سړي نه هلې چې ستا د هغه په دیندارۍ په رښتیاوالي یقین وي چې دا سړی رښتونه دی او دروغجن نه دی او دی زما خیرخوا دی نو د هغه نه به غوښه هلې څوک غوښه نه پرېږدي او کپڑا هم د هغه چا نه هلې چې ستا په یقین چې دا سړی رښتونه دی او دی دروغ نه وایي او دی زما خیرخوا دی دغه شان د دین مسله مو ګڼه په یو عالم چې د هغه په پرهیزګارۍ او په اخلاص او په تقوا د یقیني ته د هغه په خبره عمل کوه تا به په خدای جنت له بوځي نو لکه څرنګه د دنیا نور معاملات ته نه پرېږدې نو دین به هم نه پرېږدې د اختلاف نه اختلاف یو طبیعي څیز دی را روان دی نو ته به د خپل عقل نه کار قرآن شریف کې خدای پاک وایي د دوزخیانو په بیان کې سورت ملک وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير خدایا که مونږ اورېدې یا هم د خپل عقل نه او پوهې نه کار اخیستې نو مونږ به د دوزخ کې نه وې نو دقه شان به ته د خپل پوهې نه کار هلې که عالم او که عالم نه نو اورې به او د هغه چا خبره اوره چې د هغه په دیندارۍ په تقوا په پرهیزګارۍ ستا یقیني دا یاد لرئ ډېر بدعات دي ګناه د شریعت په نظر کې خو امیان به په جنت لځي او ملا به په دوزخ لځي ځکه عامي سړی خو ګوري چې ښکلی سړی دی ښکلی پټکې والی دی غټ څادر یې په سر دی هغه خو د دین د حقیقت ته نه دی خبر او خو نو دې پې عمل وکړي په دې خیال چې ما ته د خدای او د رسول الله ښایي نو دې به په جنت لځي او هغه بل به په دوزخ ته ځي ته ولې غلطه فیصله کوي نو دغه شان په هر شي کې اختلاف وي نو اختلاف کې به د عقل نه د پوهې نه د علم او د سنجیدګۍ نه کار هلې تاله به په خدای جنت درکوي هغه پیش او کار یې پیش ټیک ته که دې شک وي نو داسې دوه درېو عالمانو نه تپوس وکړه نو د امام احمد صاحب خبره مې درته کوم دا یو یاد لرئ چې پیر چې د قرآن او د سنت د علومو نه دی خبره ډېر عبادت ګزاري ډېر ذکر کوي وظیفې کوي ښکلی سړي وي مبارک خو د عالم درجه د هغه نه ډېره اوچته ده عالم ته چې ته سنت او فرض کوي نو د دغې پیر نه زموږ ښکلی پیغمبر وایي وی فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم عالم د دې پرهیزګار بزرګ نه دومره غوره دی لکه زه چې د یو ادنا امتي نه غوره ادنا امتي نو ته به په دغې نظر ګورې نو امام احمد صاحب اسیری سختی صاحب دا هغه په لږ ادب باندې خدای جنت ته بوتلی دی دا تاریخ بغداد لیکي مفصله قصه امام احمد صاحب څنګه سړی د دین حفاظت کوونکی قسم دی د دې خپلو علماو ملې به قدر درشي چې بار دنیا ته لاړ شي دوی انګریزانو سره مقابله کړې ده او د فقیرې په جامه کې د هغې دا کوشش و چې اول خو دا ملک پرېږدو نه او که پرېږدو یې نو چې عیسایان یې کو هلې به یې پرېږدو
لکه د ډیرو ملکونو سره کړی دی او خدای پاک دا فقیران علما زمونږ دا دوی سره مقابله کړه او هغوی پاک خپلو اغراضو کې پورا کامیاب شوي نه دي اگر چې څه فساد یې کړی دی خو خدای هغوی نه کامیاب او خپل رسمه او ذلیله نو دوی قربانۍ کړی دی او دین محفوظ ساتله نو ته به قدر کې امام احمد صاحبو دا د څلورم مذهب امام دی څلور مذهب دی دا پاکان علما دی نو دیسو تقریبا 163 ہجری کی پیدا شوی او 241 ہجری کی وفات دا څلورم دی او د ټولو نه کشر دا د مذهب په سعودي عربو کې دی او په اماراتو کې دی په قطر کې دی نو مذهبي اختلافات دا پیدا کوي ملایان ما تا اختلاف چې چا یاد کړه کنه نو ما ورته وستا د وطن لیډران ټول په یو فکر کې دي دی لیډران ولې اختلاف کوي یو لیډر یو سوی بلبل سوی هر یو زمانه چاټه شملې خوږي نو ته ودانه وخت کې سره د هر لیډر خبره ما معنی کنه چې ستا په یقین کې مرشتولي نو لیډرانو کې دا خبره نه کې او په بلایانو کې نو اختلاف راځي پکې نو اختلاف په مذهبي مسله کې هغه دا چې دا قرآن شریف چې دی دا د خدای خبرې دي او کنه د خدای خبرې نه دي د خدای کتاب خدای ټولې مني خو چې خدای پاک خبرې کوي کنه کوي نو زمونږ اهل سنت والجماعت څلور مذهب دا وایي چې قرآن شریف د خدای پاک خبرې دي دا باقی کتابونه چې آسماني دا د خدای پاک خبرې نه وي ځکه هر مجلس په یو مجلس کې به پیغمبر ته تیار کتاب ورکړی شو په تختو لیکلی یا په بل څه ورته به وي دا ستا دستور عمل دی او جون په دې تېراوه خبرې به ورسره کولې خو کتاب به خبرې نه وي قرآن شریف خدای پاک په یو ځل زموږ ښکلی پیغمبر نه دی ورکړی دا زمونږ د لوی خدای او د لوی پیغمبر په منځ کې 22 کاله او 2 میاشتې او 22 ورځې خبرې شوې دي 12 کاله او 15 میاشتې او 14 ورځې په مکه مکرمه کې او یو نوی سورت پکې نازل شوې دي او 9 کاله او 9 میاشتې او 9 ورځې په مدینه منوره کې او 30 سورتونه پکې نازل شوې دي نو ټول قرآن شریف یو سل سورت نو دا یو ډله وه مذهبي هغه اوس هم شته خو نوم یې بدل دی هغه درته ښیم چې کومه کومه ډله ده ټولې عقیدې بیني خو سیده دین راغشتي سیده دی نو دغې ډلې ته به یې پخوا معتزله وې او هغوی به ځان ته د توحید والا اهل العدل والتوحید موږ د توحید او د عدل والا نو دوی وی نه خدای پاک خبرې نه کوي دا خو به خدای پاک حروف کلمات پیدا کړل په هوا کې رنګینا زراق براق نو هغه به ملایکې وکتلې نو هغه حروف به یې راو رسول پیغمبر علیه السلام هلکه ولې خدای خبره نه کوي وی خبرو له خو جبه پکاري خبرو له خو خوله پکاري خبرو له خو غاښونه پکاري خبرو له خو تالو پکاري خبرو له خو پوزه پکاري نو خدای انسان په شان نه دی نه د هغه جبه شته نه خوله شته نه تالو شته نه غاښونه شته نو خبرې څنګه کوي او دا به وي چې څوک وایي چې خدای خبرې کوي نو دی انسان په شان خدای ګڼي دی د مجسمو نه دی دا ډله په حکومت قابضه شوه په 180 هجري کې نو لومبی بادشاہ مامون الرشید هغه ځان سره خپل خیال کې راوست نو زه په ځای د دې حکومت
نو زمون د اهل سنت والجماعت علماء باندې به امتحانات کول او تپوس به تکاو کدا غي په خبره به آمنا او تسلمنا وي نو عہده به ورکول قضا به ورکول او که مخالفت به تکاو نو وان او ټکول او شرمول. دا وخت زمون امام ابو حنیفه رحمه الله نو هغه 185 هجری کې وفات شو. د دویم مذهب امام مالک سے په مدینه منوره کې خاخته هغه په 179 هجری کې وفات شو. د دریم مذهب امام شافعی سے هغه بغداد کې دا فتنه بغداد کې وزانه اوخ کې د بغداد او مصر تلا او 204 هجری کې وفات شو. قاهره کې زیارت ته دا سلورم امام دی کشر امام احمد سے د دې د سیاسی فتنو نه ځان بچ کاو. خپل درس حدیث کې به مشغوله قاضیان چې د بلې عقیدې والو هغې څوک پرې ښودل نه په دې نظر و چې دې مړو وړو امتحان ته وارو نو یو ورځ ورپسې سپیان ناله او دې درس ته ناست وی بادشاه بیا یو بل دغه مامون مړو دا نورستو نسوک یو دی دا غنم دی معتز بالله او دا د 217 هجری واقعا نو 217 کې د پس سپیان لا وی راشه بادشاہ غسته معتز بالله وی ډیر خدا چې روان شاګردانو مر سره روان نو دی وای وی ما خزر کې وی چې څه چل وای خو یو غل مخنه راغی او د دې غل په وینا زما د ایمان دومره مضبوط شو چې د چټاکې نه من شو. ما ته دا غل وی قربان ته خبره تاسو غواړي ما وی زه خو نه خبره وی تا نه خو به امتحان دی. خو دې وخت کې د اهل سنت والجماعت ته مشر عالم نو چې د حق نه خلاف خبرونه کې کني زمونږ پوزه به پرې کړی شي او د والو ټکولو نه نه یریږي ناراضي د خدای په دین کې وی زه غل او د سلو کارتو نه زیات نیولې شي په غلا کې او دومره وان ټکول مې خوړلې دي خو ما اوسه پورې د یو غلا اقرار نه دی کړی. دا عالم وای زه حیران شوم چې خدای غل دی خو د غلا په خبره دومره ټینګي او زه د خدای په دین کې ما ورته وروره دعا کوه لار دربار ته ورسي طالبانو ته پولیس ولاو طالبانو ته دیوال سره ودرېږي نږدې مرازه او قاضیان ناس دي د هغې عقیدې والا مشر قاضي او نور او بادشاہ تک تخلاص پخوانی بادشاہ مخالص فرعونیان نو دی را مخکې قاضي ورته وایي د حکومت قاضي وی سیب د قرآن شریف په باره کې د څه عقیده ده او کومه عقیده ساتل پکار دی وی قرآن شریف د خدای کلام دی د خدای خبرې دي د خدای صفت دی چې دا څوک نه مني نو هغه قطعي کافر دی. په دې قاضیانو خوله راغله او د بادشاہ مرنګ تجزیه شو ځکه هغه هم د هغې په عقیده نا قاضی بادشاہ ته وی صاحب د دې مولا سړي عقیده خرابه ده د دې مولا سره دی خدای د انسان په شان غني حال دا چې خدا نه وي خدای په خپل صفاتونو کې اندامونو تاجت نه لري. خدای د علم خاوند دی مازغو سر تاجت نه لري. خدای د لیدو د اورېدو خاوند دی سترګو او غوږونو تاجت نه لري. خدای د قدرت او د اراده خاوند دی خپل لاسونو تاجت نه لري. نو دغه شان خدای په خبرې کوي خدای په خپل خبرو کې جبو غوږونو جبو غاښونو او تالو تاجت نه لري. تا خو مونږ
بعضی وی سیب دا مجسمون دے دی خدای جسم گنی دا انسان پشانے گنی دا عقیدہ خرابا دل سزا ورکے نو بادشاہ موئی بلی سیب بے رکھا تو یہ جلاد روار جلاد روس او دا دل سنے شاعتو تڑن چی کوڑی تلاس نکی اس طالبان والا دی حیران دی خدای داو سکول نشی بادشاہ پا تخ ناستے قاضیان ام ناستے او دی والار دی والا سنے والا اتڑن جلاد توی وخی نو چیو کوڑے وہ پڑھو بینو دی وی بسم اللہ چی دائی ما کوڑے وہ دی وی الحمدللہ چی دری ما کوڑے وہ دی وی انا للہ چی سلورم میں وہ دی وی القرآن کلام اللہ قرآن دخدے پا خبر چی پنزم میں وہ دی وی لا حول ولا قوة الا باللہ چی شپگم میں وہ دی وی لا یصیبنا الا ما کتب اللہ چی خدای سے مقرر کری اغبر آرسی دیش پگم سرے پرتوغا خوش لیتا کمزور ہے وہ پرتوغا نو پرتوغا چی پرتوغا خوش لیتا نو پرتوغ اخکتا روان علتا پشاگردانو ہے بطراغ چی خدایا داوال خم دیر بیزتی دا خوپا دیلوی مجلس کی چی تی پرتوغزی او دا دلا سنت تڑلی دی ٹنگولی نشی دا خوبا بربنشی خود عالم زردا سستر گوچا تکر دا خود طرف تی او سیوے وینا سارا فورن دا پرتوگ روچت شو پخپلا لوی ولیو دا کرامت خاون دا سی ورپوری اون خط لکا سرے چی پخپلا پرتوگو پیر بے نور کوڑی موو یو کم دیر شب پوری زانٹنگ کرو خو ظالمانو او سخت کوڑے پدی یو کم دیر شمرا پریوت بے خدا کمیسی دوینو پرتوگی دوینو دا بادشاہوی بسی کی باس دی بے خدا پروتو شاگردان توی دا خپل استاد مورای دی قربانی باکر پیو صفت تخوی پاک دی نتیجہ باوینا یو ایڑ پکٹ کے دیر ساتھ خو بے خدا چکور پا خود را گیا مشر شاگر ورطوی قربان استے پشپگم کوڑستا پرتوغا خوش لید او پرتوگ دخکتا روان شو نو پا موخ دیر حیبت را گئے خطاب باراو کتلو سدیوی پرتوگ پخپل روچت شو دا تاسوی ما خدای تا سوالو چه خدای که زپا دی مسئلہ کی پا حق منو زما پردو سات ما تقویل عربی کی چه دعا را مداسر یا رحیم یا ودود یا ذل عرش المجید یا فعال لما ترید اسألك بعزتك التي لا ترام وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملأت به أركان عرشك إن كنت على الصواب فلا تهتك لي سترا یا دا خپل ذات خاون دا یا دا عرش مالکا یا چستا دا مخفت جلو عرش روخانا دا کنز پا دے مسئلہ کی پا حق منج زما پردلار دشی ما تقوی نو خدای زما عزتو سات دا خدای شان تا گورا 47 پورے دا فتنوا نو 47 کی بادشاہ را متوکل علی اللہ العباسی نا غزمون دا اہل سنتو دے و عالم او دا فرقی دے و ملا پا میں دربار کے مناظرہ وکڑا بحث وکڑا زمون عالم پی غالب شو اب بادشاہ توبوخ کرے او قاضیان لرکڑا او دی باندی چس پابندے ختم کرے بیدی سن 241 کے دا عالم وفات شو امام احمد سے دو دین حفاظت کو ان کی دا علماء دی دل تبیرتے یو بل دا یو عالم بیان کو چیز دین حفاظت اکڑی دنو منگا محفوظ شو
هغه عقیده اوسه پورې محفوظه ده. که هغه معتزله کامیاب شوي نو موږ به ټول په بلا اورېدلی. هغه وفات شي امام احمد صاحب نو تاریخ ابن کثیر لیکي البدایه والنهایه او مرقات د مشکات په شرح کې د امام احمد صاحب مناقبو کې چې د څلوېښتو میلیونه خلک جنازې له راغله، څوک په اوښانو، څوک په قچرو، څوک پسې. دومره لویه جنازه بغداد ښار کې نه ده شوې. بادشاہ په خپلم بیا معتقد و ده او هغه دا ړومبۍ عقیدې نه توبه وکړه. نو جنازې له راغله، وزیران هم راغله. دنیا بغداد ښار ټول بند و. هغه زمانه چې مشرکینو مونږ چې چاته هندوان وایو، عیسایانو، یهودیانو، مسلمانانو ټول دکانونه بند کړو. مسلمانان خو جنازې لتلو او دا نور خلق تماشې لتلو چې دا څنګه یو فقیر ملا دی او دومره دنیا نه چې قدم کې خودو شان نشي. نو دا هغه په تاریخ کې لیکي چې 10,000 کافران دا جنازې په لیدو مسلمانان شوي دي. دا علم او د دین برکت او دا قربانه. جنازه او شب بادشاہ دی وزیرانو ته وګوره څومره خلک براغلي. وی صاحب د دې اندازه خو چا څوک نشي کولی. هغه هوښیار وي دا چې کوم ځای جنازه شوې ده دا کچ کې طولا و عرضا، اوږدوالی او پلنوالی. نو چې کچ یې کړه د 10 لاکو نه 12 لاکو پورې د خلقو گنجایش و په هغې کې دومره خلک راغلي. دا عیال داره چې سل مسلمانان چې په اخلاص راغلي او د ایمان د خاطر راغلي او په چا جنازو کې هغه مړی خدای بخي. نو چې دومره او د عالم جنازې له خلک د ثواب په نیت ځي. اسقاط شریف خو پکې نه او نه د رشتې او نه د لیډرۍ بیان یې پکې. سیاسي لیډرانو باندې که ډېرې جنازې وشي هغه ټول د غرض دپاره د خدای دپاره خو نه. نو جنازې نه پس یو شاګرد به یو څو ورځې پس خوب کې ولیده. نو دا شاګرد ورته وایي قربان ته خو وفات شوی که نه؟ وی او زه خو وفات شوی. وی خدای در سره څه معامله وکړه؟ وی زما روح چې د خدای دربار کې پیش نو خدای پاک ما ته وایي چې احمده تا ته زما په قرآن په کتاب تکلیف در رسول شوی دی په دنیا کې. ما خدای تا ته هر څه معلوم دی. نو ما ته خدای پاک وایي زه د خپل مخ نه حجابات لور کوم، ته غیر حجابه زما دیدار وکړه. کنی چې څومره مولا دیدار کېږي نو په پردو کې وایي. وی مالا خدای پاک بغیر حجاب او بغیر پردو د خپل مخ دیدار را کړی. خدای پاک دې زموږ نصیب. بیا یو مولا علی قاري لیکي چې 230 کاله پس د هغه قبر سره بل عالم خخو. نو خاریو کې خو مخبرې تنګي. نو د بل عالم له چې خبر کنه استنو د دل حد پرې وته خبرې سرګند شو چې ګوري لاش بالکل محفوظ نه په کفن کې فرق راغله، نه په بدن کې، نه په ګیره کې، نه په مخ کې، لکه سړی چې ودي. او زما دا یقین دی چې 240 کاله کې په سړي کې فرق نه راغلی په یو شهید عالم کې. نو اوس به هم پکې فرق نه راغلی ځکه چې سړی خرابېږي خو زر خرابېږي. بله ورځ ماله یو تصویر راولېږه چا په ډاک
یو لک انګریزي کې ورسره تفسیر پلار د سوجن درې ورځې پس تا قبر نه راوخ شکل بالکل بدل شي ما ته چې چا خطر علیګوي دا سکم د قبر عذاب حق ته خدای پاک په د قبر عذاب جاری کړی سترګې روانه شکل درې دې فوټو راغلی پای دلته به شي چې مجلس کې هغه سره نو چې 240 کاله کې ډیر صحابه ډیر موده پس راغلي شوي دي د عذر دا وجه لکه مړي باندې او بنازي او قبر وړي هغه راوخکېش یا په پردیس پکې کې خښي به اجازه ده او هغه یو باسه نو وخکېش نو داسې سو نو چې 240 کاله کې په یو انسان کې فرق نه راغی نو اوس په پکې فرق نه راغی نو دا عالم او د غلطي عقیده مقابله وکړه هغه فرقه خدای پاک په نوم ختم کړی ده هغه نوم ځان خو بعض خیانات اوس دا غي د عقیده و چې قبر کې عذاب نشته کې ډلې مختلفه ما چې کوم د اهل سنت والجماعت عقیده ده پاغي بروان اوسېږي دا اخوا د اخوا لارې دا مخوخه خدای پاک دې تاسو موږ وساتي دا بل عالم چې د هندستان کې کم کردار کړي امر ته بل جمعې ته وای ماشاء او زمونږ د دین حفاظت یې کړي د انګريزانو سره مقابله کړي چاوی د تهجد منځ پاس کومه خو کنه او د پاتې شو انسان دې سړی ستړي کو د پاتې شو نو سار به د نور راخته دونه پس ترکات منځ کا دا ورته خدای په تهجد کې ساوي او که سړی دا غواړي چې زبیدار شي یو ورځ به تکلیف کې دا آیات هم کوی ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما دا چې سړی وي د شپې نو خدای خپل تهجد وخت لرا پاسه دا چا بلیکلی چې زلیخی سره یوسف علیه السلام ماده شو او د تفسیر خبره تفسیر کې ډېرې خبرې چې د هغې شرعي ثبوت دي داسې ښځه چې مطالبه د سړي نه وکړي د زنا هغه د پیغمبر په نکاح کې نه راځي دی خو په خپله د زنا مطالبه کړې وه هغه جدا خبره ده چې خدای محفوظ وساته نو د پیغمبر دپاره لږې ښځې دي خدای پاک وایي الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم زپاکانو پیغمبرانو لا پیغمبرانو لا پاکانه بیانو د پیغمبر خزه مشرک راغله د نوح علیه السلام خزه او د لوط علیه السلام حسناکار نظر د یو پیغمبر بی زنا نه ده کړې او کفر پکې راغلی دوه کې پخوانو انبیاء کرامو په مازه کې کم قرات لسته کې د ماته پته راغی دا غي منځونه او احکام جدا خپې په مازه کې چې ولاړ یا طبيعي ولاړ بستا خو صفت برابرې پوند دې د پوند ته مخامخ او سجده کې مخپې ولاړ ساته او د خپې را ماتوي دا ګوته چې قبله طرف ته د لاسونو ګوته او د خپو ګوته دا قبله طرف ته ورته چې قبله ته کړه چې تکبیر مې نو داسې وایي چې دا ګوته قبله طرف ته راځي داسې مکه بعض خلک داسې وخت مخامخ څوک شاته لاس نه لاس پم داسې چې ګوته قبله ته مخامخ راځي
چاوی زما د رشتہ دار دکان د حکور د کلونیم پکې خرسی او پینټ او غیر اسلامي لباس خیر دې پای شرع کې بدی نشته. که جماعت د بار سړی دکان جوړ کړي د جماعت د فائدې د پاره په پیزار کې خیر دی. چې کوم فرقو بیان کړی د حضور پاک هغه نمونه نه دی اغشته، هغه به یو غټي فرقې به پیدا کیږي او دعاویا او گمراهان به تر قیامت پورې، نو دا غیش میر کې خلاف ته چا پورا شوی دی کنه نه برته چې اورز بیان. بس دا وای د اهل سنت والجماعت دا د حضور پاک د خلی مبارک نوم دی، ځکه صحابه چې بیان وکړ یا فرقې به غلطي یو په حق، نو صحابه وی قربان هغه کمای نه غوي ما انا علیه واصحابي فکملار چې زروانه او زما صحابه کرام، نو ما انا علیه دې ته سنت د رسول الله وی چې د حضور په سنت او شکروانه واصحابي اصحاب دا نه دلاو نو د اهل سنت والجماعت دانو د دې حدیث نه راغشته شوی. تاسو ارس چې کوي ارسو چیرته سوی ویس حضور مبارک دا طریقه او صحابه کرام په دې طریقه تللی دي، کاغی تلی نو بسرو چشو ویزمون قبول لی او کاغوی نی تلی وی منگا نسو، ذکر دا پیغمبر وینا دلیل لی او دا پیغمبر پا وینا دا بشاگردان دا مجلس خلق صحابه کرام پیدل، ذکر هور سرناس باستو او جهادون او غزاگانی گردی ناغوی دا پیغمبر پا خبرو پیدل، نو آنی او خبره چی تاسو تسوکو کی نو ورطوی زمون خکل پیغمبر او دا صحابه دا کار کړی ککړی نو زمون بسرو چشم قبول لی او کنی کړی مونږه نشو کوله، بس ما دین بس دا سره خبره نورو جګړو باسونو ته حاجت نشته، د کار سړی په باس او په جګړه نه پیږي. وې صحابه کرامو دا کړی کړ چې نه دې کړی مونږه نه کوو. چا د مریض دعا اوس ورپاتې احادیثو کې خاص تعین نه راغلی، ټول علما چې شارحین د حدیث دي ناغي وای چې ارته کې اشاره وکړه په قاعده کې نو سنت ته ادا کړل، خو زیات مناسب چې دا عمل د قول سره برابر شي. معنا اشهد ان لا اله الا الله معنا نشته ده الا الله ماستا، نو دا وینا دغه سره برابر ور پکار دي. اشهد ان لا اله الا الله دې سره بغوتو چتاوه الله سره او الا الله سره وحکته کوي چې دا وینا د عمل سره برابر شي. نور که دغه ځای در نه شي مخکې دې وکړه رسته دې وکړه سنت ته ادا شو. چاوی اولک ته زمون د کور سره کم تر یلوځي او زمون کور تخکار به ستر کېږي، اګه ونیانو ته وای منه کنه ستاسو حق شته. داوی په 28 تاریخ په اخبار کې راغلی 28 مئی باندې په باندې 2 بجې تقریبا چې دلته په باندې دوی نو په مکه مکرمه کې بنور د بیت الله شریف د مکی د پاسه خاص بیت الله نه خود مکی ښار، ځکه مکه مکرمه په 21 درجه عرض بلد ده او په 30 دقیقې، نو په 28 مئی نور په 21 درجه کې، نو نور زمون ټیمونه خو 2 غنټې مخکې دي، نو دلته په باندې 2 بجې ولته او په باندې 12 نو نور به خالص د مکه مکرمه د پاسه، نو که قبله معلومینو یو ډکی یا د اوسپنې تیر یا سبل سنیق شي چې پس اوارز مکه ولاړي چې کوم طرف ته سوري زی ته دې ډکی طرف ته مخامخ دا بیت الله سمت ته
نور بیت الله باندې 2 ځله راځي، یو ځل پاټا اسمعي کې بیا بل دغه کې بل طرف کې، یعنی دا تلو وخت کې بیا د تلو وخت کې بیا جولای کې راځي. زمون په خور سلور دی درجه عرض بلد ده، نو موږ سر ته نور نه راځي، نور 2.5 درجو پر راشي بیا واپس کیږي. او مکه مکرمه 20 درجه باندې را صدا پاس، نو نور یو ځل په راشي نور را ووري، نو بیا بل ځل پیسي سکم 1 درجه نور رفتار ده. نو ډکه چودره یا اونا یا بل څه نه والا سوري ته ګوره ته دا لرګي طرف دی سوري درېګا دا نه بیت الله ته مخامخ خار ته مکه خار. دا خدا نوم خو پاک نومونو کې نه راغلی چې کوم عربي نومونه دي، خو خدا د خدای پاک نوم دی زموږ په پښتو کې، په اردو کې، په فارسی کې. لکه خاوند نو دې کې څه بدی نشته، په خپل جبه کې د خدای سړي نوم واغشته نو ټیک تا. په قرآن او حدیث کې خو پښتو نشته، دا څه قمقن خلک دا د علامه صاحب خلک چې خدا نوم خو نه لکه خدا خو عربي نه دی، خدا په قرآن او حدیث کې څه کوي. اوس به ته وایې چې خاوند د لایزاله خاوند خو نوم نه دی راغلی په قرآن خو عربي ژبه ده، نو دا خو پښتو دا د خدای د نومونو بیان دی. نو هره ژبه کې د خدای نوم وایي، ګاډ په انګریزي کې وایي، نو ته به دا به نه وایې ګاډ وایي ځکه چې د په قرآن او حدیث کې نه راغلی. دا خو چې مطلب د خدای نوم والی په خپله ژبه کې، نو تا د خدای یاد او تازه کړ. هلک نه وایي د خدای په نوم، د خدای په نوم مې درکړ، د خدای په نوم خیرات کوم، نو تاسو دا غلطه ده، دا قمقل مولا ده بې وقوفه. د حج دپاره طاقت دا دی چې د لارې خرچم پوره کولی شي تر واپسې پورې، او د بال بچ خرچم پوره کولی شي په کور کې، نو په تا باندې حج فرض دی. چاوی که خاون قرآن شریف نی ویلی او خزی ویلی دی دا خزی نا قرآن شریف ازده کولی شی کنا او ازده کولی شی. مانا یو سوی تا پوسو که نو ما استاز رکی بلسی دی چه دا خو می استاز شوانو دی سر خو بنزدیکت بیدوی، نو ما ورطوی اگه استاز دی پا دی نزدیکت خپای کو خوشحالی وینا خوشحالی، نو ما بیدوی نده قرآن هم تیزده کوا و نزدیکتم کوا چه خوشحاله نده. دنور ډوبېدو نه پس د درو واړو مذهبونو او د یارانو مسلک دا دی چې 1 غنټه پس ماخوستن داخلېږي، او حضرت امام ابو حنیفه و 1 غنټه او 12 منټه. نو چې نور ډوب شي 1 غنټه او 12 منټه پس بانګ وشي نو د ماخوستن وخت داخل. خور او لور خرڅول څنګه دی؟ دا به څوک تپوس وکړي، اصل بنیادم څوک خرڅوي؟ خور او لور دا غوا ده څه کمې خره دې ظالمانو دا چې څوک لوریانې خرڅوي دوی ټول زموږ دین بدنام کړی دی. انګریزان هر څه چې کوي په خپله سپي دي، د سپو نه بدتر دي، خو مسلمان کې دا اعتراض دی ګوري. نو یې مسلمانان دی میندې م خرڅوي ای دا تعبیر کوي. نو دا زمونږ د دې بعضې جاهلانو د وجې نه نو پام کوئ لور خور خرڅولو نه لوی ظلم په معاشره کې نشته، دا ښځو حق دی. خو دغه حق هم نه دی چې کوم حکومتونه غواړي چې ښځه راوباسي سپۍ ترې جوړه کړي، نه دا خو ته ښځه بې عزته کې. ښځې له په اسلام کې ډېر د عزت مقام ورکړی شوی دی. کور یې په خاوند، خرچې په خاوند، جامې په خاوند،
نو دا غي بار نوکره ته ساجت چې ټول ذمہواری شریعت په سړی کړه نو دا خزي ضرورت څه شو سړو له فکر پیدا کینو علی به خود ته ګور دا سړو کار نشته خو خزي راو بس نو دا چې څوک ویلي دران د حقوق نسوان او پدینم دا خزه بی دینه کول غواړي زمو خپل پیغمبر ویلي دی او مونږ ته ویلي دی چې زما په امت کې خطرناک شي خزه ده یعنی د خزه په واسطه به فتنه راځي او تاسو به تبا کوي خلک د خزه په واسطه انډونیشیا یو اسلامي ملک دی هغه انګريزانو دا حالین وال 200 کال په انګريزانو حکومت کړ بیا غسوهار ته کوشش کو مقابله وکړي خدای غي آزاد کړ خو په اول کې چرانه نو خزه ټوله او سړي خو مسلمانانو دوی بخپل عیسایت خارو به حیاي به قرونا خو خلق اثر نه قبله نو پادیان لا جمع شو ویسو کو چې دا خلق د اسلام نو داغي دانی خوخه چې عیسائی دي شي داغي دا خوخه چې اسلام پرې نو مشوره دا وکړه چې دا خزه نیکان دي او دا بچی د نیکانو خزه پاکی کې لوي شي دي تاسو په خزه مهنت کې چې خزه خراب شي نو خزه کې به حیاي را واسطه سیرا واسطه نو سکلانه انډونیشیا ته نو توبه باباس مسلمانان دي دلتم دا غواړي زمونږ د دې صدرانو زمونږ د وزیرانو زمونږ د لیډرانو په واسطه ځکه دا د انګریزانو غلامان دي عالم غلام کیږي نه چې د دین نه خبر یو پیسې ټکني او دا لیډران خو دین نه پیژني نه د آخرت سوچته ور سره د ایمان نو دوی خو زردو کیږي او لندن او امریکای ته زیاده قبله ده مانتوینه نو زمون مسلمانانو خو زبانه چې حقوق د خو یو لیډر مردار تقریر کاو وی که زر عالم حکومت زمان شو زبا د خو نه دا کفن لرکم دې پردې ته کفن وای یا مردار استا خو خو شاملاتی ته د مسلمانانو دا استا خبره نو دا لیډران مردار دا صدران وزیران دا د خزه په واسطه دین ختمول غواړي ځکه چې هلته د دې امریکای اشنا ورته وي د ایډورډز کالج دا خو انګریزانو جوړ کړی دی دا بچی پکې زموږ سبا نو یو ځل ماته یو سړی وي په لندن کې ناستو او ټلویزیون کې رااله مخکې نه چې د صوبه سرحد نه یو لوی سکالر لوی عالم راغلی دی او په فلان کې وخت په تقریر کې نو څنګه وخت ټلویزیون ته کې ناست ما چې عالم وي چې مې وکتل کوټ پتلون کې یو پادری پکې وروت هغه نه تاسو کې تاسو کار وکړ ناغوی مون سره پړومبي کال چې الکان داخل شي ناغي ځان سره چې کم نیکان نو مسلم وروړي تسبیح وروړي دیم وروړي دیم کال کې تیمون مصالح ارڅ ختم پدریم کال کې داسې کو پسلورم کال چې زمونه فارغيږي هغه مسلمان مونږ پرې کی عیسائی شي نه خو مسلمانان نه دا ولې دا کوټ پتلون په دالکانه غوندي دا پرایویټ سکولونو د کالجونو کې ولې کوټ پتلون د ساجت انګریزي ورته وخای ساينس ورته وخای عربي ورته وخای پتلون سره دا غي څه تعلق ده دا بيزوګان روان سکولونو ته دلته به لکه ځوړند کړی دا اول جامه خراب کی او دا لک پسین کی دا راشي چې ګوري عزت مت خلک هغه دي چې دا جامه غوندي او زمون مشران هغه دي چې په دې لباس کې دي خپل تهذیب خپل معاشره خپل پیغمبر خپل کتاب دا ورته د قیانوتی دهشتګردی انتها پسندې په شکل کې خای نو ختمه کی نو کې عیسائی نشي نو مسلمانان پاتې نشي دا غیدا منسوبې دي نو د خود په واسطه اوس خود له سنت سرګند کړ برابر دا ولې
نو لور او خور خرڅول دا ګورې لوی جرم دی او لور او خور نسپې جوړول بازار کې ګرځول دا لوی جرم دی مت سپې جوړاوې او مې خرڅاوې د با پشاب نه دا یو حق ته د خځې او د سړي د اسلام په نظر کې صرف یو ډیګری فرق دی نور داغي خاص احکام داغي د عزت لپاره مقرر دي اسلام کې دومره د خځې عزت ته چې څنګه د سړي خځه خوخي چې زو واده وکم نو د خځې سړی خوخي چې ز چا سره واده شي دا یو طبيعي سیز دی خو پکار دا چې خرچي نیمه کړي نیم خرچ په سړی وي او نیم په خځه خو ټول خرچ شریعت په سړی کړي او وای ته جام کور به جوړ کې جامې به جوړ کې لوخي لرګي دا ناوي به د عزت په طریقه په ډولې کې په موټر کې آباد کور ته بوز انګريزانو کې خزه سړی پسې ګرځي سړی ته وایي عزت کو مامور ته بینک بیلانس ته سمره دی بینک کې پیسې سمره دي تعلیم د سره به وي او میاش په وګورځو ک طبيعت مولا کې نکاح بو تړو کړی خط په خپل لار ځو نو چې او ځوان سره او ځوان خزه په هوټل کې میاش تیرې په یو کمره کې اورو پمبچي او ځکه ګنو سبا کوي هر خزه د یو سړي په تلاش کې سلوخت سړو مخ کې وتی کړی استعمال کړي نو چرته په اخر کې یو سره برابرۍ خوري ناغه ګرځي لراش ما د یو انګريزي مضمون کته هغه به مسلمان شو وی کاش چې زه د مسلمان په کور کې پیدا نه نه مال یو انګريز وراله چې مسلمان شي او سړی مسلمان او حج یې وکړ ما ورته وستا اسلام ګورې زمونږ مضبوط دی ځکه پلان او مور او ټول فیملی سره مقابله کو او خپل دین پر خودل دا ګوره ګران کار دی مو خو پته نه چې د اسلام خدای قبلې کنه قبلې نو هغه خزه التکی هغه سلوخت سړو مخ کې ټچ کړي علي چرته یو سړي سره ګرځي تلاړش زمون خزه عزتمند دي محفوظ دي نسب محفوظ دي حیا محفوظ را پام کا نه د حضرت تانوی سے ملفوظات پولی دي نو دا چې کومه خبره لیکلې دی باندې او بیا راشي زه به پیښم دا چې څوک د چانه بدی نو دا هغه خبره ورته غلطه ښکاري سونه چې سړی سره ونی می تولې کالی وي نو په هغه زکات لازمي دي او که دا ونی مونږ کمی نو به پینشته ډیر سيزونه کې راجمه کایما د سونه خپل نصاب دا خو بکټو پوزیو کوزو کټوي او سمسه مټول لاجمه کې نو قیمت به دغه جوړ شي نه چې کوم سیس باندې شریعت زکات ویلې دا غي کې زکات لوخ لرګو په دې سامانونو نشته چاوی یو سړی رشتہ دار مرشي او رشتہ دار والا جمدی ګډ راوړي نو که په دې غرض راوستي چې دا امړي پسې خیرات کینو خیر دی نور دا په نوم خو به ذبح نه کوي ذبح به د خدای په نوم کوي ثواب دی هغه ته وکړي که جمدی ورل راوړي که حواله راوړي او همدردي پکار ده د مړي خاون د غم نه خلاصوي کم از کم 3 ورځې تاسو والا ډوډۍ وړي که جمدې شکل کې وړي او که پخکړې شکل کې وړي کله ستولس بجې سړی تهجد کې نوم ټیکته خو غوره وخت دا دی سړی له ګوده شي او بیا راپاسي ځکه تهجد عربی کې حجود وی خوب ته او تهجد باندې تفاعل د سلب د پاره دی نو تهجد معنا خوب لک بند کا اوس بیدار شي نو چې خوب نه راپاسي نو دا غي ثواب یا ټیک تک به دې راپاسي دو مینی نو ک په تهجد ول د پاسه به سم
عرش په شریعت کې نشته، نه قبرونو میله، نه قبر د عبرت ځای دی، د میلو ځای نه دی. هغه ته دعا وکړه، هغه نه عبرت واخله. او میلې چې دي دا عرسونه چې خلک کوي دا ګناه ده. حضور پاک د خپل قبر نه منع کړی ده، وی زما د قبر نه میله جوړه نه کې. نو چې د ټولو قبرونو سردار دی او د ټولو پیغمبرانو سردار دی، هغه د دې څیز نه منع کړی ده. د صحابو قبرونه دي، هغې عرسونه نه دي کړی. دا عرسونه پیرانو جوړ کړي دي د خپل آمدن دپاره، شکرانې پکې راشي، پیسې پکې راشي، ساترې پکې راشي. دا دنیا ډېر مردار شی دی. ټیک تخصیص یم دی چې په صحیح طریقې وګټې او په صحیح کړې، او چې نه په غلطه یې ګټې او په غلطه یې لګیا نو بیا بد شی دی. نو دا دي پیرانو جوړ کړي دي، عرس په شریعت کې نشته. شاوی چې قرآن شریف حافظ وای په تراوو کې سترګې پټې کړي چې ما ته یاد او توجه خیر دی. فرضو کې د سترګې نه پټي او نفل او تراوو کې خیر دی. چاوی چې یو کال کې سړی بیمار نشي نو دا منافق دی، نه په چا حکم لګوي. خدای چاله صحت ورکړي. منافق توب خو دې ته نه وایي چې روغ جوړي، منافق تو خو دروغ ته وای، ټګۍ ته وای، خیانت ته وای، وعده خلافۍ ته وای. روغ جوړ کېدل خو منافق توب نه دی، دا خو د خدای فضل دی. یو سړي له خدای صحت ورکړي. که زړی زخمی شو وینې نه ودرېږي، پټی دې ترې راته وکړي، لمونځ دې کوي، خیر دې په هغه وخت د لمانځه کې که وینې ترې بهېږي. دا قسطونه چې دا دکانداران راجمع کوي، فقهي نظر کې دا عمل ښه نه دی. او که جګړه پرې جوړه نه شوه نو خیر دی. او د دې حکم د قرض دی. که سړی مخکې قصه ووت دی د هغه نورو ملګرو قرضدار دی. داسې نه چې قص والي او خپې ترې وباسي. چاوی د زری یوریا زک ډیلر او په سود می بینک نه پیسې راغشتي او نور خلکو نه په سود راو. دا کار خو نه دی. په دې پیسو په کاروبار حج او عمره کول شم کنه. حج او عمره دې کیږي خو مجرمه. توبه وباسه او دعا وکړه چې خدای د حلال روزي اسباب درکړي. که سړی د بل چا نه اوبه په غلا راوړي او 10 چاره دام پیو کړي نو مونځ یې خوش خدای په دې غلا کې مجرم دی. یا د چا د مستعلمات را پټ کړي او مونځونه پې کوي نو مونځ یې خوشوي دی، خدای د دې غلا په کې دی مجرم دی. درود شریف ووایه. دعا کې چې خدای مونږ د فتنو محفوظ کړي، زمونږ د عمل خدای د فتنو محفوظ کړي، زمونږ د مشرانو ته خدای هدایت نصیب کړي. دوی د دې مزې د کافرانو نه وشلئ او مزې خپل کتاب او خپل پیغمبر سره وتړئ د رحمتک یا الله. نو غواړم ستا حرم ما حرم کلا لیدلې دې، غواړم ستا حرم ما حرم کلا لیدلې دې، امي غواړه ځان